بسم الله الرحمن الرحیم. نن ولا سبق کې 8 نمبر سبق ته د اردو زده کولو متعلق کوم وکیبلري دي الفاظ دي تاسو ته ښایو بیګا مې د اسمان متعلق کلیو. نن به زمین اور اس کے متعلقات. زمین زمکی تیل شي. زمین اور متعلقات زمکه او هغه سره تړلي څیزونه. نن تاسو ته موږ دا شیان ښایو. نښه وله غوږ شئ. ځمکې ته په خپله باندې زمین یل شي، دا خو تاسو هسې زده. خټه، خټې ته څه یل شي؟ خټې ته په اردو کې یل شي مټي، مټي. مټي نه ورته یل شي. که بیا دغه مټي چې شي لږه څه شي لنده شان دي که نه، لندنیزه لنده به ورته یل شي نمناک، نمناک مټي. منه ناوی کړی که نه، لکه ښویدلي اوبه ور زیام شي زیمې کړی. په ځمکې کې ګردې مردې هم وي که نه. د خټ دپاره یو بل لفظ هم موږ استعمالول شو رښتیا، خاک وتیل شي. خاک، خاک هم خاټې تیل شي. خاوره. ځمکې کې ګردې هم وي که نه، ګرد، ګرده موږ ورته ګرده نه ده، ګرده. دته په اردو کې ویل شي ګرد، ګرد. ګرد هم وتیل شي که نه، غبار هم وتیل شي. او که په دواړه یې وځي باندې ګرد و غبار داسې ته هم استعمالولی شي. صحیح ده. ښه نو غبار ګرد تیلی شي. صحیح ده. ګرد و غبار نه ته وتیلی شي. ټیک شوه. بل یو لفظ د موږ سره هغه شه ده، شګه. تاسو یې یارې شګې جن شی دي ده. شګې ته په اردو کې ویل شي ریت. کله چې شی شګې جن شي بیا ورته ویل شي ریتیلي. تاسو که اورېدلي دا شګلنه علاقه د مونږ یایو که نه، بیا ورته ریتیلي علاقه. ریتیلي به ته اردو کې یل شي، پښتو کې ته مونږ یې شګلانه، شګلانه علاقه. شګلنه یل شي ډایرکټ. خاټه چې کله لنده وي که نه، هلته به ورته ګیلي مټي. ګیلي مټي معنا د لنده خاوره. لنده تیل شي که نه، لنده خاوره. که بیا وچه شي بس سره خشک وی، اسانه خبره ده. کاګل، کاګل تاسو پیژنئ. مونږ یې چیرې کاګلې کړي دي، ډېر زیات کاګل و. هغه ته څه نه یل شي؟ کیچړ نه یل شي، کیچړ. منه ډېرې زیاتې چیکاړې وي کاګالو. صحیح ده. دا ټکه ورته هم استعمال شي. همداسې نور ټکي هم ورته استعمالېږي. فی الحال همدا سره زده کړئ. واړه واړه کاڼي چې دي که نه، واړه واړه تیږې، مونږ خلک ورته تیږې یایي، واړه واړه کاڼي. هغه ته په اردو کې سنګریز یل شي. سنګریزه. سنګریزې نه یې سنګ نه ورته کنکره ورته یل شي. کنکر، کنکر ورته. صحیح ده. داسې ټکه ورته هم استعمالولی شي. کنکري، کنکریا ورته یلی شي. صحیح ده. تیږو ته، واړه واړه تیږو ته. که بیا غټ کاڼه شي، کاڼه لکه غټه، بیا ورته ته بیایي پتھر. پتھر نه ورته یل شي. که خوی کاڼه یي که نه، ورسره چکنه پتھر. چکنه، چکنه معنا شه د غوړ غوندې کاڼه که نه، خوی وي. که ببر وي که نه، بیا ورته څه نه یل شي؟ کردره. کردره پتھر معنا ببر کاڼه. دا معنا یې ده لکه چې شي پکې ببرواله زیات وي، بیا ورته کردره ټکه استعمالوي. که بیا غریزه غوندې علاقه شي، لکه غاټه کاڼه شي که نه، موږ یې د تبیانې دي دلته کې درنګ شان دي، نو بیا ورته چټان یل شي. تبۍ یو مخې څه یي غاټې غاټې، چټان. چټان ورته یل شي. چټان. دا لفظ سره زده کړئ. که بیا غر شي غټ، بیا ورته څه نه یل شي؟ پهاړ. پهاړ ورته یل شي. پهاړیه یل شي. خو اکثر پهاړي واړه غره ته یل شي پهاړي. که بیا څه شي داسې جګ غوندې علاقه شي، ډونګا ډونګا وي، غریزه غوندې خو ډونګا ډونګا وي که نه، هغه ته بیل شي ټیله. ټیلې، ټیله. داسې ورته استعمالولی شي. او غره ته یو بل شی هم ویلی شي. غره ته کوه. کوهستان غریزه علاقه. کوهستان ورته ځکه ویل شي. کوه کاف، کوه کاف غار خلی که نه، کوه غره ته کوهاټ، غرونو منځ. کوهاټو ته ځکه ویل شي. صحیح ده. کوه غره ته ویل شي. ځمکې ته خو مونږ زمین نه ویلي که نه، که سیده ځمکه وي که نه، سیده ځمکه
معنا جکې لوړې پکې نه وي بیا وتیل شي هموار زمین هموار زمین وتیلی شي په هغې علاقې کې چې شی سیده علاقه وي ګډه وډه نه وي هموار زمین به ورته هموار زمین وتیل شي صحیح ده هموار که بیا پکې چې شی لوړې ژورې دي ته بیل شي نشیب و فراز نشیب و فراز نشیب و فراز بس وتیل شي ټیټې جکې علاقې صحیح ده بیابان ته په اردو کې هم بیابان ویلی شي دا د سراسي آسان لفظ زده کړئ صحیح ده بل موږ سره د کوم ځای کې علاقه څه شګلنه علاقه هلته خو موږ ویل رتیلې علاقه که نه بل لفظ ورته استعمال که همدې سره ټچ ریګستان عربستان ریګجنه علاقه ده که نه ریګ ورکې ډېر دي صحیح ده ځمکې کې کله کله ځمکې نه اوسپنې ولې شي راوځي که نه خلکو ته شینې اور بل شوی ده صحیح ده غر دې اور ولا غر راوتلی ده اته آتش پشه ویل شي آتش پشه ځینو غرونو کې راوځي که نه آتش اور تیل شي صحیح ده پشه کوم ځای کې اوسپنې ونه راوځي ګرم آتش پشه نه وتیل شي صحیح ده